یو جنۍ نوې واده شوې او میاشت دوه پس مور کار راغی او مور له وایي چې زما خو کور کې ټایم نه تېرېږي او دا خاوند زما نه دی خوښ، ما له داسې چل وکړه چې زهر راکړه او زه دا خاوند مړ کوم. مور ورته ویل صحیح د لورې زه به تاله داسې زهر درکړم چې به ورو اثر کوي او ته به دغه زهر چې کوم دی دا به لږ لږ په کټوۍ کې اچې او چې دغه ورو اثر کوي نو څه میاشت پس 2 میاشتې پس ستا دا خاوند په خپله مړ شي. ځکه ټولو خلکو له پته ده چې د ستا او د دې خاوند خپلو کې نه لګي، که اچانک دی مړ شو په تا باندې به کیس جوړېږي، خلک په پتا شک کوي، پولیس په تا رانیسي، ته به جیل لځې. نو زه تاله داسې زهر در کوم چې هغه به ورو اثر کوي او میاشت دوه پس په دغه خسته خاوند مړ شي، خو دغه میاشت دوه کې به ته کور جنګ جګړې نه کې، خاوند سره به ښه د مینې محبت ټایم تېری چې دغه میاشت دوه کې د خلکو ذهنونه صفا شي. که چېرې ستا خاوند میاشت دوه پس مړ کېږي هم چې خلکو له پته چې دی ژوند بدل شوی او دی په مینه ژوند تېرولو او د ښځې دا نه دی کتر کړی چې په تا باندې شک نه راځي. جنۍ مور نه زهر ایشتي کور له تلې ده، کټوۍ کې به یې لږ لږ زهر میلاول او خاوند سره خواښې سره کور کې چې څومره هم بندیانو ای سره ډېر د مینې محبت تعلق جوړ کړی دی، د هغوی هره خبره به یې منله، خپله ژبه هم کنټرول کړې وه، خاوند سره به یې جنګ جګړې نه کولې، د مینې یو ښایسته ماحول جوړ و. میاشت تېره شوه، خاوند یې مړ نه شو، میاشت پس دغه جنۍ واپس مور کار راغلې ده او مور له وایي اوس ما له داسې څه طریقه وښیه چې د زهر د اثر ختم شي، زه نه غواړم چې زما خاوند مړ شي، ځکه تا چې کله ما له زهر راکړي هغې نه پس تر ننه پورې زما په کور کې بیخي زندګي بدله شوې ده، خاوند ما سره ډېره زیاته مینه کوي، د خواښې خوښه شوې ما کور کې چې څومره هم خلک دي زما ډېر زیات عزت کوي، زما زندګي بدله شوې ده. اوس ما له څه داسې دوایي راکړه چې د دغې زهرو اثر ختم شي، زه خپل خاوند نه مړ کول غواړم. مور ولی بچی دلته کښېنه، زه هم دومره کمکله نه یم او دومره هم زه دغه نه یم ظالمه نه یم چې زه به تا له زهر در کوم او د ستا خاوند به مړ کوم. تا له چې کوم دوایي ما در کړې وه، تا له چې کاغذ شاپر کې کوم مټیریل ما در کړی و هغه زهر نو بلکې هغه یو امچوره وه، هغې سره د ستا کټوۍ چې کوم دی هغه نوره هم ترسکونېده، هغه زهر نو بلکې هغه امچوره وه. تا له اصل کې ما یو سبق در کولو چې ته په مینه محبت باندې ژوند تېرې، نو هغه هم د ستا خاوند دی، تا سره به خامخا مینه کوي چې ته ژبه خپله کنټرول کړې، ته د خواښې خدمت کې نو خواښې به هم ته خوښېږي، او که نه ته ژبه نه کنټرول کړې، ته خاوند سره جګړې کې د خواښې خدمت نه کې، کور کې چې څومره هم بندیان دي د هغوی عزت نه کې، نو خامخا د ستا ژوند به په اور کې کېږي. تا ته چې کوم مټیریل ما در کړی هغه زهر نو بلکې هغه امچوره وه، او که چېرې ما دغه عمل نو کړی او تا له ما ویلي چې خیر د ژوند تېروه بچی او بس اوس دغه کور دی او فلانې ډنګړی دی، نو کېدی شي تا پې اثر نو کړی، د ستا په زړه کې هم ما یو لالچ پیدا کړو او بل طرف ته مې داسې سبق درکړو چې دا سبق به د ستا ټول عمر نه هېرېږي. نو اوس تاسو خپله سوچ وکړئ چې کاش داسې میندې وې، داسې ټولې میندې داسې جوړې شي خپلو لوریانو ته دا پیغام ورکړي، دا نصیحت ورله وکړي چې بچی دغه د کور دی، دغه د خواښې دی، دغه د سخر دی، نن نه پس دغه مور دی او دغه د پلار دی او دغه د خاوند دی. که دغه خلک ته خوشحاله وساتل تا هم خوشحاله وساتي، که ژبه لري بنده وساتله نو ژوند به د سکون کې تېرېږي، خوشحالي به وي. نن سبا به سلو کې یو 10% داسې میندې وي چې به لوریانو ته دا نصیحت کوي چې بچی ژوند تېروه بس دغه د کور دی، نورې میکسیمم داسې میندې وي چې له لور راشي په جړا باندې یا لور ولوي زما هلته ټایم نه تېرېږي، نو هغوی لاسه د لور سایډ واخلي او لور له وایي خیر دی چې خواښې درله یو وایي ته ورله 2 وایه، چې سخر درله یو وایي ته ورله 3 وایه، چې خاوند در سره یو جګړه کوي ته ورسره 2 جګړې کوه، نو هغه کور بیا نه کامیابېږي. تاسو په خپله سوچ وکئ زموږ چې میندې کومې دي، زموږ چې کومې نیاګانې وي، هغوی خپلو خواښیانو سره څومره وخت سخت ټایمونه تېرې کړي دي. پس چې کومې خواښیانې وي یا پخوا چې کوم سخران وو ډېر زیات سخت وو، اوس خو ماشاءالله شکر الحمدلله تعلیم هم سیوا شوی دی، هر یو کس ایجوکیټډ شوی دی، نو اوس هغه سختي نشته دی، خو بیا هم ډېر داسې جینکۍ وي چې ټایم نشي تېرولی، نو لا سره هغوی کور خراب شي، د هغوی د بچو مستقبل خراب شي، نو چې څومره هم جنۍ په ځان باندې برداشت تېروي نو د هغوی کور څه ټایم پس ټیک شي. نو دا واقعه مې ځکه شریکه کړه چې دا مسایل زموږ په معاشره کې ډېرې زیاتې دي، نو ځکه مې دا ویډیو تاسو سره شریکه کړه. امید لرم ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.